بسم الله الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى الى آخر الآية. وقالت اليهود او د يهود قوم اوه ليست النصارى على شيء چې دا عیسیون چې دی دا په هیڅ شي منته نه دي هیڅ نه دي. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء او عیسیون دا وی چې يهوديون چې دي دا په هیڅ شي منته نه دي. وهم يتلون الكتاب اگر چې د دواړه چې دي دا کتاب یای اسماني او الهامي کتاب یای. كذلك قال الذين لا يعلمون لا يعلمون مثل قولهم دا غرنګ هغه خلکو ها داوي لا يعلمون چې هغه سره علم نو هغه ته معلومات نو مثل قولهم د يهودو نصارا سره چې کوم علم و نیم کوم داسې او چې هغه یو کوم داسې و چې هغه سره دا يهودو نصارا ولا علم هنو هغه هداوي. فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله هغه فیصله کوي د ماس کې قیامت پورې زی فی مکان فيه يختلفون په او خبرو کې چې په کوم خبرو کې د اختلاف کوونکې دي. سورۃ البقره دکې د څومره بنی اسرائیل چې دي کغه يهوديون دي کغه نصارا دي عیسایون دي دغه ټول تذکرہ الله پاک کړی دو 58 خبرې دي د داسې بادي دي غټه غټه چې الله پاک په سورۃ البقره کې دغه تذکرہ کړي چې دا بادشاہي نه دي. دینه پیلا موږ دا خبره کړې و چې په يهوديونو کې یا عیسایونو کې د دې اوادا خبره وای وادا عقیده و بلکې نن هدي يهوديونو چې کوم کې توپ دا اغه په باب نمبر 11 باب 30 کې 1946 چې کوم بابونه دي سبق دي هغه کې دا خبره لیکلې دو چې کوم سړی چې نسلی يهودي دا هغه به صرف جنت ته ځي نورا چې نسلی يهودي نه دا بدا جنت ته نشیتلا یو خبره. دویمه د يهودیت کتابونو دا مسله لیکلې دو چې کڅوک یو يهودیت ته داخليږي لکه څنګه چې یو غیر مسلم دا مسلمانۍ ته وروړي هر مسلمان ته چې ته مجبور یې خو کچې ته و بل مذهب ولا پهله یو يهودي نوي بلکې بیا دا يهودیت نه دا يهودیت طرف ته دا لوټ شي يهودیت اختیار کی بیا هغه په دې کې فرق کوي بیا هغه یې چې ته د موږ اصل چې کوم نسلی يهودیت تا هغه ولنه لہذا ته موږ هغه پروتوکول نه درکو هغه توجه نه درکو. نو پهله دې دا مسله بیان شو چې دې وی چې د جنت ته تلل چې دی یا د نجات درو مدار چې دا خندنی دا او نسلی دا لیکن قران دا وی چې نه جنت ته تلل یا د نجات درو مدار چې دا په ایمان دا چې تو ایمان صحیح وي تو عقیده صحیح وي بل خاص شاید تو عملی کردار دا چې تو کردار داسې عمل ولوي چې تو څه نکای خو کړی وي نو هغه منته الله پاک به وی چې د تلک امانیهم دا صرف د خپل د نفس او د خواهشات او د زړه خبرې دي هیڅ دلیل په دای سره نشته. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین د توس چې یا بو يهوديون داخله د جنت ته داخليږي یا بو عیسایون داخليږي نور به څوک نه داخليږي په دې باندې توس څه دلیل روړای نه څه د سره دلیل نو الله پاک بیا دا مسلمانانو ته دا خبر وکړه چې بلا من اسلم وجهه لله ومحسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون چې درومدار دادا چې یو سړی مسلمانوي اسلام وروړي بیا دا خپل چهره خپل رخ چې دا د خپل تعظیم د خپل جسم د خپل عبادت هر شي روح چې دا الله طرف ته کی ادا نیکی کوون کوي به الله سره دې پر اجر هوي اسراء سره نه په دې منې څه خوف نه په دې منې غام بل دا نن آیات کې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء دې کې الله رب العزت يهوديونو ایوا بل مسله بیان کړی
نن دغه مسلې ضرورت یقیني ده. الله پاک قرآن مجید کې 1400 سال پهله بیان کړی دی. نن اسلام باندې دا اعتراض کیږي، اسلام دین مذهب باندې دا اعتراض کیږي چې وای اسلام چې دا اسلام دی کې وسعت ظرفي نشته ده. حالانکه قرآن دې خبره کړي چې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، چې وې دا يهود کوم چې دا نصارا چې دي، نصارا عیسیون چې دي، دا سره هیڅ شان نشته، دا هیڅ نه دي. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، او دغه نصارا عیسیون دا خبره وکړه چې يهوديون چې دي دا په هیڅ شي نه دي، دا هیڅ شان نه ده. الله پاک وی چې وهم يتلون الكتاب، حالانکه د کتاب یال د کتاب تلاوت کول دوړو دا خبره وکړه. الله پاک يهوديونو ته تورات ورکړو، تورات کتاب ورکړو. عیسیونو ته الله پاک انجیل کتاب ورکړو. چې کله تورات موجود و به تورات مت ایمان اړلن چې دی دا لازمي، چې به کله تورات لوړل هغه په بجای انجیل روغلال. تورات احکامات، عملی حکم، عملی کردار، عملی اعمال په دې باندې کول یا په دې باندې ایمان صرف اړل دا خو ټیک وو، ولیکن عمل چې او احکام چې هغه منسوخ شول بیا د تورات، بیا د انجیل احکامات شول. اوس چې انجیل نه بعد الله رب العزت قرآن مجید کتاب روستوال او نبی علیہ الصلوۃ والسلام منته اوس تورات احکام چې دي دا هم منسوخ، د انجیل احکام چې څومره دي دا هم منسوخ. اوس کله نجات یا د احکام ول کتاب دا هغه څه شو، دا صرف قرآن مجید ده. نو الله پاک دغه يهوديانو بری کوي چې دا يهود چې دی به چې نصارا عیسیون چې دي دا هیڅ شي منته نه دي. دمره دی کې تنگ نظری وا چې هغه سره آسماني کتاب او د سره آسماني کتاب، خو هغه باوجود یو بل ته دی چې نه دا هیڅ نه دي. وهم يتلون الكتاب، دا کتاب دی یال. کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، دا رنګ دا خبره وکړلې هغه خلکو چې هغه ته د دې مثال د دې خبرو مثال کتاب متاب نو ملاو، علم نو ملاو. مفسرین تفسیر قرطبی لیکلی چې دالته مراد چې دا د مکه کفار مراد دي. ویل چې يهوديانو سره خو تورات کتاب و، عیسایانو سره انجیل کتاب و، خو لیکن کفار مکه چې هغه سره خو هیڅ شان هغه قومیون وو، انپړ وو. نو چې څنګه يهوديانو عیسایانو ته رات بادوي او عیسایانو يهوديانو ته رات بادوي، چلو هغه سره کتاب خو ما څنګه علم خو هغه سره ما خو اے کفار مکه، اے اهل مکه، اے کفارو، تاسو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بری کې دا خبري جوړوي لا يعلمون مثل قولهم، تاسو سره خو د داغه يهوديانو او د نصراو مثل خبره هم نشته، دا علم هم نشته. دا وښونه کله گیاي. نو اسلام ډیر وسیع الظرف تا، اسلام ډیر وسیع الظرف تا. اسلام کله هنداسې نه دیلی چې يهودیت یا د يهودیت چې کوم کتاب و تورات دا موږ نه منو. مسلمان کله هدا نه دیلی چې عیسیت یا عیسیانو ته چې هغه وخت کې کوم کتاب مل شو انجیل دا موږ نه منو، بلکې اسلام ډیر وسیع ده. اسلام یې چې کلن آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. چې ایمان دی الله پاک ټولو کتابونو منته، ټولو انبیاء منته، ټولو رسولونو، لا نفرق بین احد من رسله، دی الله پاک رسولونو کې هیڅ فرق نشته. امتیاز الله پاک نه، امتیازی شان انبیاء خپل خصوصیات دي، ولیکن اذا پیغمبره ټول اسلامي چې هغه پیغمبرونو هغه د الله رسولونو هغه ټول ومني. دا غرانګي چې څومره الهامي کتابونه ورغلي دي، 1,24,000 کم و بیش انبیاء او رسول کرام ورغلي دي. بیا هغه کې 313 رسول ورغلي دي، 313 رسول. به 313 کې رسولونو کې 7 رسولون داسې دي چې الله پاک هغه 313 کې هغه ته وټ یو مقام یو درجه یې کړی د علم په بنیاد، او څلور غټ آسماني او الهامي کتابونه ورغلي دي.
ټوټل څومره کتابونه ورولي مفسرینو مختلف اقوال نقل کړي څوک یې چې بای ټوټل کتابونه چې ورولي هغه 450 ورولي څوک یې چې 350 ورولي څوک یې چې نه څلور کتابونه چې دي دا وډ ورولي او 100 صحیفه چې دي هغه وړي کې ورولي او اسلام دا ټول مني خو لیکن نن يهودیت یا عیسیت چې دا قرآن نه مني هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات نه مني نو دی وجنا علما لیکلي چې اسلام ډیر وسیع ظرف ده وسیع نظر ده اسلام دایي چې کوم خلق چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام په ټیم کې وو او ته حکمونه وو او هغه احکام او تابعداري او اطاعت کړه دا بس هغه د نجات ولو بیا چې د موسی علیہ السلام په ټیم کې خلکو ته کوم احکامات ملاو شول او هغه احکامات منته هغه خلکو ایمان وروړل نو هغه خلک چې هغه تورات منته عمل کوون کې چې هغه نجات ولو عیسیت روغلال انجیل روغلل کوم خلکو چې د انجیل په احکاماتو منته عمل وکړل او هغه وخت کې چې سورته قرآن نور ولا بس هغه خلک چې هغه د پر هغه نجات ذریعہ وا او هغه کامیاب وو اسلام کله هدا نه دی چې یا يهودیت مجنمنو یا عیسیت مجنمنو یا د يهودیت الهامي کتابونه نه منو یا د عیسیت الهامي کتابونه نه منو بجای د چې عیسیت او يهودیت چې دي هغه قرآن نه مني هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مني يهوديون عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه مني انجیل نه مني يهوديون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مني اسلام نه مني قرآن نه مني دا غرانګي نصارا چې دي عیسیون چې دي هغه یې چې تورات احکامات منسوخ شول اوس مشتدا کې توب روکړل شوال خو لیکن هغه قرآن نه مني هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مني حالانکه اوس دا ټول کتابونه چې دا منسوخ دي دا احکامات منسوخ شول ایمان به موږ پرړو چې به دا ټول د الله کتابونه دي منو به خو لیکن عمل یا احکام چې دي هغه به قیامت رسي د دې قرآن مجید چلیږي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلیږي نو دی وجنه الله رب العزت دغه کفار مکه ته وی چې اپیل چې څومره عیسیون يهوديون او سره غوڅنه کتاب وو تو سره خو کتاب نشته قال الذين لا يعلمون مثل قولهم چې د هغه يهوديون عیسیون غونې تو سه خبرې کوي اسلام باندې اعتراضات کوي او نبی عليه الصلاه والسلام باندې اعتراضات کوي هغه سره خو څنګه علم وڅ کې توب و فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون هغه الله هغه به د دې ماس کې فیصله کوي قیامت پرېږي قیامت پر از الله پاک فیصله کوي فيما په خبرو کې کانو فيه يختلفون چې په کوم خبرو کې دینن اختلاف کوي یعنی نن خدای يهوديون وی چې عیسیون اڅ نه دي عیسیون وی چې يهوديون اڅ نه دي کفار مکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې قران اڅ نه ده او ته اڅ نه موږ ډېر خدایون دي موږ ډېر معبودون دي د برونه خدای موبیل ده او د هوی خدای موبیل ده د فصل خدای موبیل ده د اولاد ارکونه خدای موبیل ده د وده کونه خدای موبیل ده نر بچا ارکونه خدای موبیل ده او شر بچا ارکونه ولا خدای موبیل ده د بخشش کونه ولا خدای موبیل ده روزي رزق ورکونه ولا خدای موبیل ده لیکن قران د یعنی چې الله یو ده ليس كمثله شيء ا د الله مثل هیڅ شان نشته نو هغه الله هغه په قیامت پرځي فیصله کوي چې د څومره خبرو کې د اعتراضات کول یا څومره مسائل بیانول فيه يختلفون چې دوی اختلاف پکې کول دی چې اختلاف پکې کول نو الله پاک قیامت ر دته یشهدو دته مقرره کړی دو ها دا خبره د سره زدا کوي چې وسړي کلمه ویلا مسلمان شو لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ویلا دته به سزا ملويږي یو کافر د دته به سزا ملويږي خدا سزا کې فرق تا د مسلمان سزا چې دو دا بو دي په کونه دي پروي دا به سره پکېږي پاک صاف وشي خو لیکن د کافر دی پر چې کومه سزا دو هغه د ذلت او د رسوایی دی وره او قیامت الله پاک دې ته مقرر کړه دا چې انسان ته هیڅ نه وي ته تم یو وجود درکړل اته نام نشان نو اته ذکر نو بیا مې ته پیدا کړې
بیا تو ایوا زندگی د ما بطن کې تیر کړه د مور په خېټه کې دې تیر کړه بیا ته غي زندګی نه خبر بیا می دنیا زندګی تر وستلې دنیا زندګی کې ته ټیم تیر کا بیا هغه بعد بیا د قبر زندګی ته سي هغه قبر زندګی بری کې ته پاته نشته ده بیا هغه بعد د محشر زندگی وی حساب کتاب وی دایمي زندگی وی کڅوک کامیاب جنت کڅوک ناکام مسلمان وی بس سزو ته پر بلوټ شي خپل سزو بوخري چې پاک شي بیا به جنت ترسي خو چې کافر وي به همیشه همیشه وي نو دی وجنه دا څومره خبره یا څومره احکامات چرولې دا صرف دغه انسان ته الله په قران مجید کې بولځي کې فرمایلی دي چې دا انسان چې دا کنه دا د پدا اسمنونو افاق اسمنونو د سترګو د شپږما دا هر چا دا وکسي د کې بده دا الله مومي او دا د خپل نفس کې ها خپل زون کې ها دا د غور او فکر وکي به دا خپل مجبور شي چې دا الله ولي د الله اطاعت وکي د الله اطاعت ګور انسان لا کانه پینه خوري شی ډبل روټي خوري شی روست خوري شی وریجه بریاني چولي خوري زنوار دا هغه وشه خوري خو لیکن زنوار چې وبوسي هغه نه مشتشوده ملوي دا انسان چې څه خوري هغه دا دینه فضلې په صورت کې خریجيږي چې 15 منټه دا خپل ابوي نشي برداشت کوله دا دی الله پاک غوټه نشنی دو الله پاک سترګي انسان تیر کړي درومي یوړون سړا دا غینه ته پاتاو کا ته چې دا شا غوټ ته دا وړي کده دا بده توي چې غوټ وړي کا پرې دا خو چې زلوس کې ون سمو ته پاته لاګي خو اوسره سمو ته دې پاته نه لګي چې د سور شای څرنګي دا د سپین شای څرنګي دا د زیړ شای څرنګي دا الله پاک سویا د سوی او خلی انسان د سوی بری کې ساينس هدايه هغه ټول علماء دا خبرې لیکلي چې دا انسان په جسم کې چې کومه رګونو کې وینه بهيږي کله سوی دینه بانشي د تازه هوا دینه بانشي د وینې کې به دمر جراثیم پیدا شي چې خپل چې دا ادب به وشي الله پاک دې پر اوبه پیدا کړی اوس چې دا تر شي چې اوبه نه چړلې دا دې تند نه ورکیږي چې دا ورشي مړی نه خړلې د دې خروق نه ورکړي ایو انسان دا غابو یو شابه خواش وي غابو خري چوري چې چوخري دا بو تانګ شي خو لیکن روټي او ابو الله پاک داسې سیستم په دغه انسان کې پیدا کړی دا چې دا ټول عمر خوري ټول عمر خوري چا وارزه داسې نو چې زمړای نه تانګ یا زوګونه تانګ نو الله پاک دمر انعامات کړی دي دا ټول انعامات وبري کې په پاتې کیږي نو قیامت ریز دې پر دو الله پاک د مشتبه دې منته عمل کوونی توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله